یو کس تپوس کړی دی چې پیغمبر علیه السلام وایي 100 رکعاته تراویح نه دي کړي، بیا دا 100 رکعاته د کوم ځای نه راغلل او 8 رکعاته کول څنګه دي؟ کوم سړی چې وایي دا دروغ وایي غول خوري. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابي دی او داسې وسره ناس پاس دی چې پیغمبر علیه السلام به د لاس نه ابوبکر صدیق او عمر نیولی او دا به فرمایل هما وزیرای فی الدنیا والآخرة، دا دواړه زما وزیران دي په دنیا کې په آخر کې، او مونږ به په ورځ د قیامت د قبر نه داسې پاسو لکه څنګه چې اوسي. او دغه کس 100 رکعاته تراویح باندې د هغه زمانې ټول خلک جمع کوي په مسجد نبوي کې کېږي، نو دته پته نه وه چې دا تراویح اته دي که 100 دي. 8 رکعاته چې دي هغه تهجد لمونځ دی. هغه بخاري شریف کې حدیث دی، ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی الله عنها فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په رمضان او غیر رمضان کې 8 رکعاته کړي دي چې کله ما څخه راغلی دی. رمضان او غیر رمضان دواړه ټکي کوي او غیر رمضان کې تراویح نه، هغه تهجد وي. نو مطلب دا دی چې تهجد پیغمبر علیه السلام په روژه کې او په غیر روژه کې 8 رکعاته کړي دي. دا د ام المؤمنین روایت دی. اگر که د عبدالله ابن عباس روایت په همدغه بخاري کې تهجد مبارک دی 12 رکعاته په هغې کې ذکر دی. ثم رکعتین دا شپږ ځله فرمایلی او شپږ ځله چې 2 رکعاته شو نو څو شول؟ 12 شو. به هر حال هغه د تهجد مبارک دا غلط فهمي ده. او تراویح بیل لمونځ دی، دې ته قیام رمضان وایي، او تهجد بیل لمونځ دی، دې ته قیام اللیل وایي. قیام اللیل 8 رکعاته دي او تراویح 100 رکعاته دي. حضرت عمر رضی الله عنه چې کړي دغه وخت کې ډېر ګڼ شمېر صحابه موجود وو. یو صحابي چې به کله د رسول الله صلی الله علیه وسلم د شریعت خلاف لیده او قتل به انکار به کول. که څوک وایي چې عمر صاحب نه خلک ریدل ځکه کش نه کول، دا دروغ وایي. دین په معامله کې د شریعت په معامله کې به ادنا صحابي هغه به ودرېدو. یو ځل عمر صاحب په منبر ناستو، داسې لویه جمع وه، خلکو ته وی کینئ اسمعوا واطیعوا، زه خبره کوم دا واورئ او منئ. یو سړی په هغه جمع کې پاسېدو، وی لا نسمع ولا نطیع، نه ستا خبره اورو نه منو. عمر صاحب ورته وایي چې ولې؟ وایي چې ستا بدن باندې چې کوم دی نو دا نوي جوړه د 2 څادرونه دي، مونږ ته د یو راکړی دی، خپله د 2 اچولي دي. دا د عدل خلاف وه. اعتراض یې په کولو. دا اعتراض په یو ادنا کس کولی شي، او چې دا تو په ځای باندې 100 رکعاته کوي نو دا اعتراض پې څوک نشي کولی. موطأ مالک کې حدیث موجود دی 100 رکعاته. نو که چېرې 100 رکعاته حضرت عمر صاحب ورته ووایي چې دا دویم صادر زما نه دی، زما هم یو دی، د خلیفه و امیر المؤمنینو خو زما یو دی. دا بل عبدالله ابن عمر صاحب پاسېدو، هغه خپله وایي زه د دې جواب زه ورکوم پلار مې نه، ځکه چې سړی د خپل ځان نه دفاع کوي نو هر یو سړی کوي. هغه وی چې دا یو صادر زما او امیر المؤمنین ته ما نوی صادر ورکو، ما وی چې دا هغه جوړه پوره شي، ما خپله برخه صادر ورکړی دی، دا هغه زیاتې نه دی کړی په مال. هغه کس کېناستو ویل اوس وایه الان نسمع ونطیع، اوس چې څه خبره کوي هغه اورو منو یې. نو بیا به تراویح څنګه خلکو انکار پې نه کول، چا پې انکار نه دی کړی. حضرت عمر فاروق په ابی ابن کعب رضی الله عنه پسې خلک درولی 100 رکعاته یې کړي. امام ابو حنیفه سے وہی 100 رکعاته دي، امام مالک سے وہی 100 رکعاته دي، امام شافعی سے وہی 100 رکعاته دي، امام احمد ابن حنبل سے وہی 100 رکعاته دي. ته کوم یو امام په مذهب چې ته وایې چې 8 رکعاته دي؟